السلام علیکم. مولا څنګه د پیغلې په غلطو ځایونو باندې لاس وهي. غواړی چې تاسو هم پوه شئ نو زموږ دا ویډیو د ساعت تر اخره پورې وګورئ. د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګیر کوم تاسو کو چې زموږ دا چینل د سره نوي سبسکرایب کړئ حتما د زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې وسه د ټلې نشان ووهئ. هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي. دا جنۍ ته ویلې چې راځه دلته کې کېنه. هغه پیغلې جنۍ د مولا مخې ته پلتۍ وغځوله. سر د بولکې نه ښکاره کړو. یوه پیسکه یې خولې ته ونیوله او دې جنۍ ته ویلې چې زه اوس دې مشکل وایه چې تا ته اخر څه مسله ده. پیغلې سر ټیټ کړو خو مولا ورته بیا په دوباره ویلې چې اوس دې خپل مشکل وایه چې تا ته اخر داسې څه مسله ده. دروازې سره نږدې ناستې زړې ښځې زر وویلې مولي صاحب دا خدای وښل چې دا کله خدای پاک په کور باندې رادننه کړي او لاس یې تور سپي څټلې یعنې د دې ښځې اولاد نشته دی. مولا په خندا شو او ورته یې ویلې پوه شومه. بیا دغه پیغلې ته ورنږدې شولو. حسب د پیغلې نه لاسونه راتاو کړل. دوه نرم سوکونه یې ووهله. بیا یې لاس ورله په ملا باندې راښ کړو. سترګې یې پټې کړې. شونډې یې وچیچلې. لاس یې پرې واچولو. بیا یې ورته په مخ باندې چوپ ووهل. شونډې بیا یې وغوړولې. دا ځل یې ښی لاس د پیغلې ټټر ته ورلاندې کړو. شېبه وروسته پیغلې جټکه وخوړه. بیا سترګې کولاو کړلې. په غوسه یې وویلې غوسه یې ورته ویلې چې شور مه خوره. پیغلې ځان غلی کړو. بیا سترګې پټې کړې. د شونډو نه یې اوازونه راووتل. ته یې حرکت ورکړو. سینې نو ته یې سلو سلو لاسونه لاندې ور. پیغلې وجود خوځېدو. اس نفس ته ورسېدو. څنګ یې ونیول. هم یې چوپ شو. هسې لاندې حرکت وکړو. هم لاندې تېر شو. ګل چوپ ته لا نه ورسېدل. پیغلې ناڅاپه ځان شاته کړو. زنګنونه یې ورټول کړ. نه پې راتاو کړ. یو موټی کړو. پیغلې ته ډېر په غوسه کې وکتل. غوسه کې ورته وویل نږدې دې دم خراب کړی و دې ووهه. خو قلم او کاغذ ته یې لاس کړ. پر کوټې کاغذ باندې یو څو کلې ویستلې. سر بند کړو. پیغلې ته یې ونیول. لاس ورچت کړو خو لاسونه یې راچېدلو. ګوتو یې تعویض ونیولو. وویلې ډېر جوړ سره کپړو کې راټول کړه. سرمن کې وګنډه. نوم لاندې وتاره. کله چې لامبې نو تعویض خلاصوه. قرآن مجید کې ږده. لامبا نه تاره. الله جل جلاله به تا ته امید درکړي. په سر باندې ورپټه واچوله. لکه زینه پاڅېدله. ښځه راغله او ورته شین لوټې مولا ته ونیو. خندا یې ورته وویل مولوي صاحب دا شکرانه واخله. پوهېږم چې دا کمې دي. خدای مې انګور ته د ستا په دم او د تعویض په وسیله څه ورکړ. په هغه ټایم کې ښه غټه برخه کوم. په نیمه خندا کې وویلې غمه شه. شپه وروسته دواړه د کوټې نه ووتل. د اوږدې خبرې مقصد مې دا دی ته وګوره چې داسې مولانو نه ځانونه وساتئ. دویم نمبر پیرانو او مولایانو ته خپلې عزتمنې مېرمنې مه بوځئ. دې نه هر څه نه د دې هر څه نه دا ښه ده چې د پټو اوبه ورته په دم کې په خپله تی ورکړئ. په الحمدلله کې ډېره غټه شفا ده. ټول دویم نمبر جهري پیران مولایان شاورن او لیوني وي او په هېڅ خو نه پوهېږي. عزتمنو د داسې پیرانو څخه ځان وساتئ. او زموږ نننۍ ویډیو خپله د دې په حقه باندې څه نظر لرئ حتما ناسه خپله رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.